کولمز باندې پوه شئ شاګردانو، کولمز باندې پوه شئ، ویری امپورټنټ. دې لایق کې موږ سره دوه خبرې دي. وی د چارجز دا فورس نه دی، فورس ګوره ټو چارج په منځ کې فورس موږ معلومو. د ټو چارج په منځ کې فورس څونه دی، کله به زیاتېږي کله به کمیږي. دې په دې کې دوه خبرې دي. ګوره فورس چې دی د چارجز ډایرکټ پروپورشن دی. ګوره چې چارجز زیاتېږي که نه چارجز، نو فورس به څه کېږي؟ سیوا کېږي. صحیح شو. فار ایگزامپل Q1 Q2 Q څه شی دی؟ Q د چارج موږ چارج څه نه ډینوټ کوو؟ تاسو ته ویلي چارج موږ څه نه ډینوټ کوو؟ Q نه ډینوټ کوو که نه Q نه. نو Q1 Q دا Q1 Q2 چې لیکم که نه مطلب یو چارج بل چارج دا اپوزیټ هم کېدی شي سیم هم کېدی شي. صحیح ده. Q1 او Q2 موږ سره چارجز دی یا اپوزیټ هم کېدي سیم هم کېدی شي. خو د فورس ګوره چې چارج زیاتېږي فورس به سیوا کېږي. څه مطلب دی؟ ګوره چارج مونږ ډبل که. فار ایگزامپل 2Q چارج میں کو، چارج میں سکو ڈبل میں کو، چارج میں سکو ڈبل میں کو. نو فورس بسونه شي، فورس بسونه شي، فورس به د دې ملټیپلیکیشن شي، ملټیپلیکیشن فورس به 4 ټایم شي، 4 ټایم. چارج چې سیوا کېږي فورس سیوا کېږي، چارج چې سیوا کېږي فورس سیوا کېږي. دا مې ورته ویلي. ګوره چارجز چې سیوا کېږي په یو ابجیکټ باندې ښه ډېر چارجز دي، په یو ابجیکټ باندې ښه ډېر چارجز دي، نو په ده باندې د فورس هم ډېر لارج فورس لګوي. فار ایگزامپل ما سره یو باډي دی، ابجیکټ دی، په ده باندې ښه ډېر نیګیټیو چارجز دي. څه دي؟ ښه ډېر نیګیټیو چارجز دي. یو بل باډي دی، په هغې باندې ډېر کم نیګیټیو چارجز دي. څه دي؟ کم نیګیټیو چارج دي. مطلب په هغه چارج نیګیټیو چارج کم دي، پازیټیو پې زیات دي. مطلب دی دا دی که نه، په دې باډي باندې ښه ډېر نیګیټیو چارج دي، مطلب پازیټیو پې کم دي نیګیټیو پې زیات دي. په هغې باندې کم نیګیټیو چارج دي، مطلب پازیټیو پې زیات دي. نو دی به ډېر اټریکشن ډېر سیوا لګوي، ځکه په ده باندې نیګیټیو چارج سیوا دي. د هغه بل باډي کمپیریزن چې وکړي د هغه باندې نیګیټیو چارجز کم دي، نو هغه به پازیټیو ډېر کم اټریکټ کوي، دی به ډېر سیوا اټریکټ کوي، ځکه په دې باندې ډېر نیګیټیو چارجز دي. نو فورس به دی ډېر سیوا لګوي. دقه شانتې چې فورس چې چارج سیوا کېږي، نو چې چارج سیوا کېږي که نه، نو د چارج ملټیپلیکیشن سره چې چارج ته ملټیپلای کړي، نو فورس د هغې سیوا شي. یعنی د فورس او د چارجز یو بل سره ډایرکټ ریلیشن دی، چې کله چارج سیوا کېږي فورس به سیوا کېږي. په دې باندې ورسېدی. او چې کله چارج کمیږي دا چارج زه هاف کم. ګوره هاف چارج ما څه کو؟ هاف مې کو، هاف. نو فورس به څه شي؟ فورس به کم شي، 2 ټایم به کم شي. ها چارج ما هاف کو، هاف مې کو، نو دا به دلته ما 2 ټایم دا وکړو که نه، دلته به دې کم شي 4 ټایم. سوري، چې چارج کمیږي فورس به کمیږي، چې چارج سیوا کېږي فورس به سیوا کېږي. نو دا ملټیپلیکیشن مطلب دلته دی، دلته چې ما دا ملټیپلیکیشن د فورس اف اټریکشن بټوین any two charges is directly proportional to the multiplication of charges. وګوره چې کله ته د چارج ملټیپلیکیشن والي، دا هغه د فورس سره ډایرکټ ریلیشن دی، نو فورس به اټومیټیکلی د هغې سیوا شي. لکه څنګه چې ما چارجز ډبل که، فورس 4 ګنا سیوا شو. په دې باندې ورسېدی. نو دا چې ته ملټیپلای کې ګوره په دې باندې ورسېدی. ها دقه شان چې چارجز 3 ټایم کم، نو 3 3 9، فورس به 9 10 سیوا شي. ملټیپلیکیشن دی که نه، ملټیپلیکای به که نه، چارج چې ته کله ملټیپلای کړي نو فورس به ورسره روځي. نو چارجز فورس په منځ کې ډایرکټ ریلیشن دی. په دې باندې ورسېدی. او چې کله ته ډسټنس سیوا کړي، ګوره دا Q1 چارج دی، دا Q2 چارج دی، دې په منځ کې ډېر زیات ډسټنس دی. ډسټنس سیوا دی که نه، فاصله، دا په اپوزیټ چارجز دی، په منځ کې زیات ډسټنس دی. نو دی په منځ کې چې کم اټریکټیو فورس دی، اپوزیټ چارج یو بل اټریکټ کوي که نه، نو دی په منځ کې چې کم اټریکټیو فورس دی ډېر کم دی، ځکه ډسټنس سیوا دی. نو د فورس، نو چې ډسټنس سیوا کېږي فورس به کمیږي. انورس ریلیشن دی د فورس او د چارج ډایرکټ ریلیشن او د فورس او د ډسټنس چارجز په منځ کې چې کوم ډسټنس دی د هغې او د فورس انورس ریلیشن دی. یعنی چې ډسټنس سیوا کېږي فورس به کمیږي. نو فورس از انورسلی پروپورشن ټو آر سکویر. آر سکویر، آر سکویر څه مطلب دی؟ ګوره چې کله ډسټنس ډبل سیوا شي که نه، ډبل شي ډبل، نو فورس به 4 ټایم کمیږي. دا سکویر مطلب دا دی. ښه دا آر سکویر، آر ډسټنس دی، آر ډسټنس ریډیس دی، آر مطلب دی ریډیس، ریډیس ډسټنس شو که نه، د چارج په منځ کې کم ریډیس دی، ریډیس څه شي؟ ډسټنس وي، نو موږ آر نه ډینوټ کوو.
په دې باندې پوه شئ نو چې د چارجز په منځ کې ډسټنس یې واقع دا خو اسانه خبره ده فورس به کمیږي یعنی د فورس او د چارجز په منځ کې انورس ریلیشن دی او د فورس او د چارج د فورس او د ډسټنس په منځ کې انورس ریلیشن دی او د چارج او د فورس په منځ کې ډایرکټ ریلیشن دی چې چارجز یې واقعيږي نو فورس به سیوا کیږي چارج به ملټیپلای کی فورس به هم روي چې چارجز کمیږي فورس به کمیږي او چې ډیسټنس سیوا کیږي ډیسټنس ته خډیر کو د چارجز په منځ کې نو فورس به کم شي د په منځ کې چارج په منځ کې فورس به کم شي او چې څونه ډیسټنس د چارج په منځ کې کمیږي فورس به کیږي سیوا کیږي په دې باندې ورسېږي نو فورس او د ډیسټنس د چارج په منځ کې ډیسټنس انورس ریلیشن دی او د چارج او د فورس ډایرکټ ریلیشن دی په دې باندې ورسېږي دلته ما لیکلي دي دلته ما دا سټیټمنټ لیکلی مې ګوره فورس از ډایرکټ ما دو ریلیشن لیکلی دي یو د فورس او د چارجز په منځ کې یعنی ډایرکټ ریلیشن چې فورس یې واقعي چارج یې واقعي فورس به یې واقعي او یو مې د فورس او د ډیسټنس په منځ کې ریلیشن لیکلی یعنی چې ډیسټنس یې واقعي فورس به کمیږي نو ګوره ورته پہله د دې وایو فورس از ډایرکټلی پروپورشن ټو د پروډکټ اف چارج پروډکټ مطلب ملټیپلیکیشن والا پروډکټ ښه هغه پروډکټ نه هغه ډینومینیټر والا نه یعنی ملټیپلیکیشن یعنی ته د دې چارجز چې ملټیپلیکیشن واخلي نو فورس به راشي ډایرکټ نو فورس از ډایرکټ پروپورشن ټو د پروډکټ اف چارجز د دې څه مطلب دی اټ مینز اف بوث چارجز ډبل یعنی دا چارجز ته ډبل کی Q1 and Q2 ایچ بیکم 2x دا چارج تاسو کو ډبل دی کنه 2x دی کړ 2 دی کړ لارجر د فورس بیکم 4 ټایم د فورس به شي 4 ټایم بشي 4 ټایم ولې شو تا ته چارج به ملټیپلای کینو چې چارج تا ډبل ک Q1 Q2 دا یو بل سره ملټیپلای کنو 4 نو فورس به 4 ټایمز یې واشي دا غي ملټیپلیکیشن چارج نو د چارج او د فورس مینس کې ډایرکټ سټرونګر چارجز مین سټرونګر فورس ګریټر اټریکشن اور ریپلژن دا ور دی دا کنکلوژن وروته چې څونه چارج سټرونګ وي د دې مینس کې به فورس سټرونګ وي په دې باندې ورسېدي یا اټریکټیو فورس یا ریپلسیو فورس یو خبره ده ګوره اوس 2 چارجز دي سیم چارجز دي 2 سیم چارجز دي موږ سره پاغه سیم چارجز باندې اوس ډیسټنس کم دی نو چې سیم چارج یو بل سره ریپل کوي کنه دا چې ته څونه نږدې وروړي کنه دی ریپلسیو فورس به یو بل باندې سیوا کیږي یو بل نه بل رځي سیم چارج یو بل ریپل کوي کنه نو څونه چې نږدې وروړي د دې په منځ کې به فورس ریپلسیو فورس سیوا کیږي او دا چې کله چې ته څونه لري وروړي ریپلسیو فورس به کمیږي نو چارج چې څونه سیوای او ډیسټنس کمی نو فورس به دې په منځ کې زیاتی په دې باندې ورسېږي او یو بل ریلیشن دی د فورس او د ډیسټنس په منځ کې انورس د فورس از انورسلی پروپورشنل to the square of the distance mean the distance r radius r matlab distance mean that as the distance between two objects increases the force between them decreases rapidly the two charges per means ki force yani distance si wakigi force badone se kigi kamigi padi manure sidi if the distance for example gora if the distance doubles yani third distance double ko the two charges per means ki the distance double ko da yo charge de دا بل چارج دی د دې په منځ کې ډیسټنس دی کنه دا آرو دا تا 2r کو 2r مطلب سیوا دی کو نو دې څه مطلب شو د فورس بیکم 4 ټایم ویکر یعنی دا ډیسټنس 2 ټایم سیوا کو 2 ټایم د ډیسټنس کو سیوا کو نو دا څنګه دی نو 4 ټایم با فورس شي کم شي فورس بدون ګوره ډیسټنس څونه سیوا کیږي نو فورس به دونه کمیږي هغې نه سیوا کمیږي یعنی اوس دلته ما لیکلی دی چې 2 ټایم چې تا ډسټنس یې واکو د چارجز په منځ کې دی 2 ټایم تا ډسټنس یې واکو نو فورس څونه کم شو 4 ټایم کم شو دا ولې ګوره فورس از انورسلی پروپورشن بای آر سکویر څه شي آر سکویر نو ګوره ورته نو آر ما څونه کو آر ما 2 ټایم کو کنه ډسټنس می 2 ټایم کو کنه په دې باندې دا سکویر دی ډسټنس ما څونه کو 2 ټایم نو دا اوس وکړه 2 2 ځه 4 2 2 ځه 4 راځي کنه become 4 time weaker نو دا څه شو 1/4 is equal to 1/4 if the distance are 2 the force become weaker time 4 time stronger becomes په دې باندې ورسېږي دا 4 راغو موږ سره دا موږ سره شو
دا مونږ سره د فورس او د ډسټنس یو بل سره سو ریلیشن و په دې باندې ورسېدی نو چې څونه ډسټنس یې واقعي فورس به هغومره د هغې په ډبل کمیږي یعنی آر سکویر دی ګوره آر سکویر نو ام سی کیوز کې دا راغلی و ښه ام سی کیوز کې دا راغلی و بس دا فکره یاد ساتي ښه if the distance become half چې هاف کو ډسټنس مونږ هاف کو هاف صحیح شو پهله ډسټنس مونږ څه کو ډبل هم کو نو فورس چې دی 4 ټایم کم شو 4 ټایم او اوس مونږ ډسټنس کو هاف کو هاف یعنی نیمم کو نو چې کله مونږ ډسټنس هاف کو نو مطلب دا دی ډسټنس ته کم کو کنه ډسټنس څه کو نیم دی کو نیم نو فورس پسې واقعي نو میتھمیټیکلی ولیکئ دا میتھمیټیکلی ما لیکلی دی نو 1 by r square force is equal to 1 by r square نو half में को نو دا دې سره ملټیپلای کا وګوره سره راځي نو 4 ټایم چې دی سترونګ شو په دې باندې ورسېدی ګوره د مطلب دا دی که نه سکیوز مال هم دلته نه راغلی خو په دې باندې ځان یو ځل بیا پوه کوي ګورئ دا ډېر امپورټنټ دی ګورئ ورته ها د ډسټنس او د فورس یو بل سره مال ام سی کیوز راغلی ام سی کیوز وایي موږ سره 2 چارجز دي 2 چارجز څه شی دي 2 چارجز دي Q1 او Q2 صحیح شو او د دې په منځ کې چې کم ډسټنس دی ډسټنس هغه مونږ 2r کو څه کو 2r نو فورس به څونه شي فورس نو فورس معلوم کا نو په A آپشن کې راغلی 4 نیوټن په B آپشن کې راغلی 1/4 نیوټن فورس یادی خان د فورس یونټ څه شي د نیوټن دی کنه په C آپشن کې راغلی 16 نیوټن په D آپشن کې راغلی 8 نیوټن نو کم یو آپشن کریکټ دی ګوره نو موږ څه ویل د فورس او د ډسټنس په منځ کې انورس ریلیشن دی نو ګوره ورته آر سکویر دی کنه د دې څه مطلب دی ګوره دلته دی په کوېشن کې ویلي چې 2 Q1 او Q2 منځ کې 2 چارج دی او دا چارج په منځ کې چې کم ډسټنس دی دا موږ 2r کو Q1 او Q2 دا چارج په منځ کې کم ډسټنس دی دا موږ سیوا کو یعنی پهلا r او دا 2r شو 2r لکه ډبل هم کو ډسټنس هم په ډبل کو د چارج په منځ کې نو فورس به څونه وي نو چې ډسټنس یې واقعي فورس به کمیږي دا خو موږ له پته ولګي دا صحیح شو نو ګوره ورته څنګه لکه فورس دا پوٹ کا پکې 2r دیکھو نو د r په دې 2 پوٹ کا او دا سکویر دی په سکویر پوٹ کا نو دا اوس حل کا ګور ورته 1/2 2 دا 4 نو فورس سره راغو 1/4 فورس 1/4 کم شو دا وګوره 1/4 ډېره کم یې سره راځي دا ته کالکولیټ کړه دې نه سره راځي دا چې ته کالکولیټ کړې که نه نو دې نه 0 پوینټ سمثینګ راځي نو چې کله ته ډسټنس یې واکو نو فورس څونه کم شو دا وګوره په ډیویژن کې راغو فورس ډېر سیوا کم شو ډسټنس یې واکېږي فورس به کمیږي او سیکیو دلته ما یو بل دغه هم لیکلی دی بل یو سټیټ به هم لیکلی دی هغه هم ګوره په هغې باندې مې ځان پوه کوي ګوره چې کله مونږه د Q1 او د Q2 په منځ کې دا ډسټنس نه دی ډسټنس دا هاف کو هاف سمو کو هاف هم کو یعنی نیم هم کو صحیح شو هاف نو فورس به څونه فورس نو چې ډسټنس کمیږي فورس به سیوا کېږي که نه نو ګوره دلته مونږه ډسټنس کم کو هاف هم کو هاف نو زه اوس پټ کوم فورس از انورسلی proportion r square نو د r په ځای 1/2 پټ کا ځکه مونږ هاف کو که نه ډسټنس هم هاف کو او r سکویر ولیکه سکویر 2 په خپل ځای راو که نه اوس پټ که شابه دا چې دی 1/2 سکویر نو 1 سره کټ شو څه پاتې شو 2 پاتې شو که نه نو 2 سره ملټیپلای کړه 2 دا 4 نو 4 سیوا شو وګوره چې کله مونږ ډسټنس هاف کو نو فورس 4 ټایم سیوا شو دلته نیم سیکیو راځي ښه اټس ویری امپورټنټ پوینټ په دې باندې ورسېدی نو چې کله چارج سیوا کېږي فورس به سیوا کېږي چارجز کمیږي فورس به کمیږي ډایرکټ ریلیشن دی او چې کله
د چارجز په منځ کې ډیسټنس یې واقعي فورس به کمیږي او چې کله د چارجز په منځ کې ډیسټنس کمیږي فورس به سیوا کیږي او چې ډیسټنس زیاتیږي فورس به کمیږي د فورس او د ډیسټنس منځ کې انورس ریلیشن د MCQ دلته راځي ها